چې زه مامون ټیکټ مې واغستو نو د چارمنګو به داسې کوم یاره نو بیا ستاسو ګیله حق ده که ما ویلي که ما ټیکټ واغست نو د ښاروالو سره به داسې کوم بیا هم ستاسو ګیله حق ده ما خو ستاسو دپاره داسې پلانینګ کړی قسم دی دا خبره کوم انتهایي په خفګان سره چې ستاسو دې غم غوسې زه دومره زیات هغه ډس هارټ چې ورته ووایي هغه خفه چې ورته ووایي هغه زهیره چې ورته ووایي قسم دی ته په دې سټیج باندې کوم د دې جومات نه راووتلمه چې په خوشحالۍ یم نه یم پیکلی ستاسو دې خفګان چې لکه دا د کومې خبره او دا د کومې طرفې دا خبره راووتله نه زما په سوچ کې شته نه مې په شاراګانو کې شته نه مې په فکر کې شته دی زه خو ډېر لکه ما ته ځان ډېر زیات پازیټیو ښکاره کېږي په سیاستو کې 20 کاله مې کرکټ کلی دی مشرانو تاسو ورته صابوړي ووایي 20 کاله مې هغه کلی دی 20 کاله کې را باندې دا آروب نشته دی چې فرض کړئ دا سړی بېکاره دی او کنځلې کړې ده وران یې ویلې ده دا شی کلی هغه شی شکر الحمدلله د هغې نه هم پاک یم د باجوړ چیف سلیکټر 6 کاله پاتې شوی یم هغه هم را باندې ستور نشته دی چې خپل یې سپورټ کړی وراره یې سپورټ کړی دی او چارمنګۍ او ښار او ونت کې یې ایستلی الحمدلله ثم شکر الحمدلله دغه مې هم نه ده کړې سیاست مې چې د کوم ځای پورې کړي د ټولو ملګرو مې راته وویلې د خپل اجازۍ لکه دا د دې دپاره نه شي دا زما صفت دی خو بس زه د پاکستان تحریک انصاف سره تللم نو ما ویلې ماله به د چارمنګ ملګري دې روډ ته راوتلي ما ته به مبارکباد وایي ما به په دې اوږو باندې کښېنئ ځکه چې هغو هم دا سختې لیدلي دي دا تاسو چې څونه سولیدلي وئ که نه او دا څونه خفې وئ دونه هم دا رور هم شوی دی زما پکې ګیره سپینه شوله په پاکستان تحریک انصاف کې ما هم څه نه دي لیدلي زه هم ستاسو په شانتې خفه یم ګیلې هزار زما هم دي زما هم د زړه مراد نه دی پوره شوی ما هم چې د شاه سوادې مخې ته کلي وي هغه هم نه دي پوره شوي زما هغه د کومه وینا او هغه کومه واده چې راسه شوې وه زما سم خلک په هغې باندې نه دی تللی خو ما پاکستان تحریک انصاف نه دی پرېښی نه ما دا خبره کړې ده چې فرض کړئ تاسو چارمنګ له ولې ورکړله یا هم ښار له ولې ورکړله یا هم ماموندو له ولې ورکړله زه وایم چې وایي ورکړئ چې د چا حق دی زه خو د دې مخې ته نه یم ولاړ نه مې دا ویلي دي دا پوکې چا زموږ په غوږ کې وکړو دا بې اتفاقي په موږ کې څوک پیدا کوي چې فرض کړئ مامون او چارمنګ او ښار او ریاست ما دا خبره کوم ما دا خبره کلي ستاسو په ادهان کې صرف دا خبر راولم دا د الیکشن کمیشن والا لکه موږ چې ورته حکومت و دا د حکومت زور دی نه د حکومت مخې له څوک شي ورتلی تاسو یې ښه چې دا څه کوي څوک ته تپوس کولی شي که سازه کوي هم د هغه واک دی که ورانه کوي هم د هغه واک دی خدای شته چې زموږ ستاسو دا خولې وشلېدلې خو زموږ دې ته څوک ټیک نه وایي ډیویژن حکومت کلی دی تقسیم حکومت کلی دی زه په خپله د مامون نه وشو کولم تاسو دا چارمنګ شو کومه ستاسو به څه خوندي خفه کېږئ که به نه به خفه کېږئ چې بهی تاسو موږ ولې د ریاست څه وشتلو یا هم ولې د مامون څه وشتلو زه هم خفه ومه ما د هغې د یو ځای کولو دپاره دا ډاکټر صاحب دلته ناست دی ما دی را یو ځای کړي دي سوال مې کلی دی درخواستونه مې پکې ورکړي پېښور ته پسې تللی یم الیکشن کمیشن ته پسې تللی یم جماعت اسلامي ان پی 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 علما اسلام جے ای پی ټولې پارټیانې مې راټولې کړي دي پروګرام مې پې کلی دی چې خدا را لکه ولې داسې کوئ تاسو ولې زموږ دا ویسي دې ځګړي نه بېل کړل دا څلور زه پې خفه ومه چې ولې دا داسې وشوله ښه زه اوس د ماموندو نه غوڅ شولومه تاسو چارمنګ راته ووایي ته پکې زموږ نه وروره ته د ماموند وي ریاست وي ته ماموند دی ما له تاسو لار راکوئ هوډ مه راکوئ لار راکوئ تاسو ما له لار راکوئ چې زه چېرته لاړ شم د ماموندو نه خو غوڅ شوم د هغو خو خپل الیکشن وشو 19 امیدوار ډاکټر حمید صاحب رالی او هغه وګټله د هغه چې د کوم ځګني پورې هغه باونډري ده پولیټیکل هغه ته چې کومه پیدا ده او ترقیتي کار دی او ښه دی او بد دی هغه خو د هغو شولو تاسو مې نه اکسپټ کوئ تاسو مې نه منئ چې فرض کړئ دا زما رور دی ښاروال وایي دا مامون دی نو ما له دا مشران او دا کشران کوم چې دلته ناستې وي تاسو ما ته داسې ووایئ چې زه په کومه لار لاړ شم ټیکټ پاکستان تحریک انصاف راکړی دی یم ستاسو ملګری دا کوم کشران چې تاسو په دې ځګړي کې ناستې وي بس ما یې له ګیره خرولې وه کالج ته راغلی وم د هغه ټیم نه پاکستان تحریک انصاف کوم خپلې روپۍ لګوم اتا نه راته د پارټۍ نه پیدا نشته دی کسانو راته وویل روپۍ به څونه لګوي مال روپۍ به ماله ورکر راکوي قسم درته خورم نن د نه ګیله کوم زه په تاسو پسې دې له راتللم چې تاسو ماله 5,000 روپۍ راکوئ لږ د نه زه نه غواړم او 15,000 به په خوشحالۍ راکوئ او 2,000 روپۍ به تاسو ماله راکوئ موږ به الیکشن په دې باندې کوو هغه تاسو ما ته نیتونه وران کړل تندیم راته راکوتلل او مرداباد او رحمت الله نه منو مامون نه منو یار د الله خاطر وکئ د الله خاطر وکئ زه ستاسو رور یم ما دا خبره نه ده کړې تاسو به زما نه په هغه صورت باندې ګیله وکئ چې زه سارله تاسو کامیاب تلمه تاسو زما د عزت په ځګنې کې ودرېدلی نو دا رور به ستاسو نه یو قدم مخکې ستاسو د عزت په ځګنې کې ولاړي
زه به د یو قدم شاته نه یم دا پکې وکړو چې ورکر ته دې میلاو شي نو لږ نور هم دا سینه چوړه شوله چې زه شکر دی موږ خو په دې 19 کسانو کې 18 کسان ورکړي وو که زموږ په حق کې وشي نو نور به هم خوند وکړي بیا راته پکې دا خبره د بلې طرفې بیا وشوله که فرض کرې ورکر ته میلاو شي نو په دې باندې به لیډرشپ هم متفق شي نو لږ نور هم ډاډه شولو بیا پکې خبره روانه وه تل د پرون بله ورځ پورې د ټیکټ فیصله خو پرونه بله ورځ شوې ده خو څومره امیدوارانو چې اپلای کړې ده زه د هر امیدوار زما خواله څوک نه دي راغلي زه د هر امیدوار کور ته تلم اول مې ورته دا خبره کړې ده چې که د چارمنګ سړي ته میلاو شو نو د چارمنګ سړی زما په نسبت چارمنګ لا یو پله څخه دی که په چارمنګ کې ښه بده راتلله د هغه څه به بیلچه ورسئ زه به د هغه زګړي نه جنازې له راځم تاسو له د چارمنګ سړی ښه دی د ناوګۍ کسانو ته مې وویلې که په ناوګۍ کې د ناوګۍ سړي له ټیکټ ورکړي نو زما نه دله زیات هغه ښه دا دی چې هغه به دله په خټه او ګټه کې مولالي بیلچه به هم دله راغستي زه به په اخره کې راځم او زما د هغه زګړي نه زه نه لینډلاډ یم نه داسې غټ سرمایهدار یم ورکر یم او دې ټیکټ ته مې چې دا کومه اپلای کړې ده که نه زه بیا هم په هغه کسانو کې یم کوم خلک چې د خپل دادا او کاکا او بابا نه روپۍ یلي ما د حقو نه اخیستي دي او حقه 100,000 روپۍ مې ورکړي دي د هغې نه طرف ته ما هغو ته هم غټه نه ده ویلې ما ورته دا ویلي که ټیکټ دې ته میلاو شو رحمت الله یو راسه خپله اکوه راسه ده غټې نه شم ویلی یو راسه اکوه ګاړې راسه دی ما ویل یو به راسه ګاړې 100,000 به مې روپۍ زما چې د هغه سایډ نه کومې ویسیز دي ستاسو سره د دې ویسیز ذمهوار یم د وټ یم ذمهوار یم د جنډې یم ذمهوار یم د فلیکس یم ذمهوار یم د ایجنټ یم ذمهوار یم پم 45 در رسولو یم ذمهوار یم وټ به هم دله در کوم ښه په مباري مارجن سه په خاک سریت سه د دې زه ذمهوار یم نو ما ته هغو ټولو ملګرو دا خبره وکړله 40-45 ورځې مخکې خلک پښتانه شي چې د رول راشي زموږ خو سره روایت هم شته کنه موږ سیاسي خلک هم یو خو سره روایت هم زموږ شته موږ له دې مشرانو یو خوستي دي چې فرض کړي موږ به څه کول دی به څنګه جون کاو مخکې د سیاست خو ډېر د دې نه مخکې نه وو خو سره روایت دي چې د علاقې د پلا د ګټې د خیر ښېګړې دپاره د مشرانو یو خوستي موږ د حقو مشرانو بچي و نوسي و موږ خو به هم څه کوو که نه ټیک دی چې هغومره پښتو خو به راپکې نه وي خو